خپل برابرول او بیا د دې دعوت دا بل لور کول دا د هر مسلمان ذمہ ده چې نفس دعوت خو یو کس نیم لور کی دا د هر یو تن ذمہ جوړیږي. نو زمونږ او تاسو د ایمان کلمه کې دوه ټکي لا اله الا الله محمد رسول الله. دا د رحمانی قوتونو کار دی چې کوم د الله دوستانی د الله رب العزت په لار باندې رواني نو دا غي کار هغه دادي. شیطانی قوتونه د شیطان پرچار کوونکی د شیطان په ګام ګام کې خودونکی د شیطان په قدم قدم کې خودونکی هغه سکی هغه کوشش اول دا کوي چې د مسلمان او د هر انسان لا اله الا الله خراب کی. اول کوشش دای چې په لا اله الا الله کې فرق راولي. بیا دویم کوشش دای چې محمد رسول الله پاغي کې فرق راولي. نو چې کله شیطان اولنی کوشش کوي چې د په توحید کې په لا اله الا الله کې فرق راولي نو هغه فرق تعالیمان شرک وي بیماری دا لوی رنز دی او لوی کینسر دی او د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په اتباع کې ګڼ نقصانونه راتلی شي خو لوی نقصان هغه چې راځي نو هغه ته گمراهی او هغه ته بدعت وي. هغه ته گمراهی او هغه ته بدعت وي. نو شیطانی قوتونه هغه د مسلمان نه لا اله الا الله محمد رسول الله دا اغستل غواړي. خو شیطان ډیر وخت دا گمراهی دا کار کړی دی نو په دې کې خکر شوي دي. دا قابل جرنیل له دله قسمه قسم طریقې ورزي ډیرې طریقې دله ورزي چې یوه طریقه ته پاتې شي نو په بله ورته راتاو شي چې بله ته پاتې شي نو بله باندې ورته راتاو شي. خدای کاری او کوشش دا دی چې زه خپل کار پرېږدم نه او لګیا به یم تر کوم وخته پورې چې تر کوم وخته پورې دنیا روانه شوې نه ده. دنیا روانه شوې نه ده. شیطان او شیطانی قوتونه هغه دا محنت کوي. قرآن کریم الله رب العزت مونږ ته وایي او ارشاد راته فرمایي ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. شیطان چې دی نو دا ستاسو کره دشمن دی کره نو دی تاسو په دشمنای باندې ونیوئ. او الله رب العزت وی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بئس للظالمین بدلا. الله رب العزت وی شیطان چې دی نو دا ستاسو ابای دشمن دی. د آدم علیه السلام د وخت نه واخلی د تاسو سره دشمنی شروع کړې ده نو تاسو د آدم اولاد د پلار دشمن سره یارانه کوئ. دا تاسو څه کوئ؟ افتتخذونه وذريته اولیاء من دونی وهم لکم عدو. نو تاسو شیطان سره او شیطان ملګرو سره یارانه شروع کړه. شیطان سره او شیطان بال بچ سره یارانه شروع کړه او یقینی خبره ده چې دا تاسو کړه دشمنان دي. والله رب العزت وی بئس للظالمین بدلا. بد ظالمانو لدا بدل چې دا الله رب العزت خلاف راواغز شیطان یارانه چې د شیطان تعلق او د شیطان یارانه خپل کړه نو د رحمان او د الله په تعلق کې به فرق راځي.
او د الله رب العزت تعلق به خرابيږي. د دې وجنا مسلمانانو لدا ضروری ده چې هغه د شیطان چالونو پیژني او د شیطان د چالونو نه ځان بچ کی. هغه په دواړو طرفونو کې د الله رب العزت د تعلق طرف ته او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طرف ته. شیطان په دواړو طریقو کې هغه داسې طریقې سره چال چلی چې خلق عام خلق پاغي باندې نه پويږي. قران کریم کې شیطان له یو لقب ورکړی دی او هغه ته نوم اغسته دی الخناس. نوم یې ورته اغسته دی الخناس. قران کریم کې الله رب العزت اخیری سورت کې وایي من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله امن غواړم ځان ساتم پستا په امداد. د چا نه ځان ساتم؟ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. زه امن غواړم ځان ساتم د شر د وسوسې چونکی نه. څنګه هغه الخناس پټ پټ وړه کوونکې. د دې عالمان مختلف معنی کوي چې د خناس پټ پټ وړه کوي په پټه باندې راځي. د دې څه مطلب دی؟ نو یو دا د شیطان دلتوب ته اشاره ده. دله دشمن چې دی نو دې سړی له مخامخ نه راځي، دې پټ گزار کوي. کله یو ځای گزار کړي، کله بل ځای گزار کړي، مخامخ بیا نه راځي په 16 فروری باندې. کله په یو طرفي، کله یو ځای گزار کوي، کله بل ځای گزار کوي، مخامخ نشي راتللی. د شیطانی قوتونو دا کار دی. الخناس پټ پټونه کوي، کله یو ځای گزار، کله بل ځای گزار. دا یو د شیطان دلتوب ته اشاره ده چې د نر نه دله دی. دویم د شیطان خطرناکۍ ته اشاره ده چې ګوره دله دی خو خطرناک دی. ا خطرناکی دا د چې ښکاری نه او حمله کوي. ځینې دشمن هغه مخامخ کاری او څه کوي، حمله کوي. نو کاغه د شان هم کوي، نو سړی ته ځان بچ کول شي. خو چې کوم دشمن د سره ښکاری نه چې دی به د کوم طرف نه گزار کوي، کوم طرف نه به حمله کوي، نو د هغه نه بچ کېدل سي ګرانی. د دې وجه نه رومي رحمه الله تعالی وی گر عنایتت بود با ما مقیم، گر عنایتت بود با ما مقیم که بود بیم آدزد لئیم. الله کستا میں روبانی را سری نو بیا د شیطان رزیل ډاکو د نو پامن شو او داغه د چلونو نو بخلاص شو. گر هزاران دام باشد هر قدم تو بمایی نیست باشد هیچ غم. که بزرگونو دامونه را تعالی خي خو جستا ملګرتیا را سره نو بیا را تسویلې نشي. نو شیطان دشمن ټیک ته بے غیرت دی خو خطرناک دی، نو ځان ته نه ساته. او درې معلمان استادان ذکر کوي وی خناس هغه دا دی چې خناس دی ته ویل کیږي چې په پټه راځي. څنګه په پټه؟ وی مطلب دا دی چې چال په داسې طریقه باندې چلی چې خپل وسوسې ته د بيدینه په ځای باندې د دین چاله چي. لباس ورته د چا چولی؟ د دینه چولی. د وداسې ښکاری چې د دینداری کوي او پکې نه باغې وسه شي بيدینی. نو خپل وسوسه او خپل بيدینی هغه د بيدینه په رنگ کې نه ښکارا کوي. اولی که بيدینی د بيدینه په رنگ کې ښکارا شي، ډیر کم مسلمان وي چې هغه بيدینه ته لاس واچي چې داسې ورته ښکاری چې دا څه ده بيدینی ده. نو تقریبا طبیعت د مسلمان هغه د هغې نه کرکه کوي او نفرت نه کوي چې دا بيدینی ده. خو چې به بيدینه ورته د دین صادر واچي نو مسلمان په دین باندې ماین دی. مسلمان په دین سره ماین دی. کده هر څومره شي، اگر کډیر د دین نه لري شي، خو د دین دا محبت په دې کې فطری دی، دا محبت په دې کې پروت دی. نو د خامخا دین والا شي ته کلاس وطنا چې نو مینه ور سره ای، مینه ور سره ضروری. نو د مسلمان هغه بيدینه ته د بيدینه په عنوان لاس نه چي،
هغه ته بيدینی خواږه کی او بيدینی به ورته داسې کی دین او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مهنت نو دی به ورته بیا لاس اچي د دې وجه نه قرآن کریم د شیطان چال چې ذکر کوي نو الله وی وکذالک یوحی بعضهم وکذالک سورۃ انعام کې الله رب العزت وی وکذالک یوحی دا قانون دے زما قانون او دستور دے چې شیطانان وسوسه چي خلقو ته پزړونو کې شیطانان خلقو ته زړونو کې وسوسه چي او څنګه وتا چي وزخرف القول غرورا او ملما خبره د دوکي خبره وي یی بچ کمندونو ګیلټ او د پاسه به ول وبد سرو ور کړی نو چې دنه ګیلټي او دنه خراب سیز دی او د پاس نه په چړاوه چې کړی دا نو هغه د سرو د سپینو د اوبو کړی دا نو خلک په ګومان د سرو د سپینو د اوبو کوي او پکې نه هغه یو غلط سیز دی پښتانه ته د سپرلی ډیران وي د سپرلی ډیران چمنی هغه باندې خيسته انسټ ولاړی کله به پانیره کولاړی خيسته شنش نه بوټي پیولاړی باندې وی کدا چمن نه او خيسته شنه ډیر راکایدا او پکې نه چې زمیندار بیلچه راوالی او بیلچه ولور کې داغې نه د ډډوزي رواني شي د شیطان وسوسه ازخرف ته اوم تک شانتی د پاسه پی قسمه قسم طریقې چولی قسمه قسم صادری هغه د پاسه پی چولی د دنه هغه خضراء الدمن هغه اوس خاصیز دی یو ګندسیز دی د دې وجه نه قران کریم دا وی چې د شیطان په چالونو باندې ځان پوهه کوي د شیطان په چالونو کې گرفتار مشرک هغه هم د قیامت پر ورځ د الله دربار کې دا وی والله ربنا ما كنا مشرکین ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین د قیامت پر ورځ د خلاصي باندې یو غنټه خبره چې د خلینو راوباسي نو بل بني خدای و خبره بو کی چې والله ربنا ما كنا مشرکین زمونږ دی په خدای تعالی باندې قسم ی الله ما كنا مشرکین مونږ خو ګره تاسو سره شریک وي صدر دې جوړ کړی او دا وسنګ وي شریک وي صدر خو جوړ کړیو او د قیامت پر ورځ هم یو ځای کې اقرار وکړي په دې خبره باندې او دا به وي ربنا هؤلاء شرکاؤنا وربهم دا زمونږ دغه شریکان وي صداران چې مونږ تاسو سره شریک وي صدر جوړ کړیو هغه به یو ځای کې اقرار کړي خدا ولي وي چې الله مونږ شرک نه کړو مونږ مشرکان نیو وجه دا چې دا د شیطان د وسوسې د وجنه شیطان دې ته د شرک په طریقه نو ښکارا کړي چې شرک ورته د شرک په طریقه ښکارا کړي او دا ویلي دي چې دا شرک وکړه الله رب العزت سره ځکه چې د شرک د ټکی نه هر مسلمان یریږي هر څوک د شرک نه یریږي الله دې موږ ټول د شرک نه پامان کړي خو شرک پیجندل غواړي دا نفرت د هر چا دی ځکه د شرک باره کې قرآن کریم وایي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء یقینی خبره ده چې الله نه بخي چې معمولی غونته کې صدر جوړ کړی شي د الله سره معمولی غونته کې می صدر د الله سره جوړ کړي نو الله نه بخي او قرآن کریم کې الله صاف اعلان کړی دی انه من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار انه من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه چا چې د الله سره معمولی غونتی صدر جوړ کو نو الله رب العزت په جنت بوی حرام کړی دی جنت په حرام دی د دې شرک سره د دنیا نه لاړ نو جنت په حرام
که یو سړی وي چې زه جنت په آرام نه خو بس اوبه چې علم دي وي راپورې به یې کوو که نه دا ځینې پاخه غونته وي که نه چې ورته وایي د پولیس رات داسې دی نری دی او داسې دی او داسې دی داسې دی وایي زه سړیه نه به پورې وځو که نه بیا ابای ته چا وي ابای وي پرېږدوه چې دومره ګران دی نو نه به پرې پورې وځو یو لږ غونته کې پای دي یو نیم سیر پای دي وی راپورې به ته هم نه کوو که نه دا پکې نشته چې راپورې به ته هم نه کړي ومأواه النار الله وی ځای اور دی ځای یې اور یاره هړتال به وکړو که نه روډ به بلاک کړو د چا پلار دی بیا مونږ دوزخ ته بوځي مونږ به خپې کلکې کوچني یو مونږ به خپې کلکې کړو هړتال به وکړو او بلا مخلوقي ټول به هړتال وکړو وایي چې مونږ یې دوزخ ته ځو نه وما للظالمین من انصار نشته د ظالمانو دپاره معمولي غوندې امدادي هېڅوک امدادي ولله الله دربار کې نشته دی نو دومره یو قبیح څیز دی الله رب العزت وایي انه من یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق چې الله سره شریک وي صدار جوړ کړي د دې مثال داسې دی لکه یو سړی د اسمان نه راخلاص کړ د بره ځای نه دې راخلاص کړ او ځینې خو پکې داسې وو چې که راغورځېدونو م یو داسې ناګومانه کندو ته وغورځېد چې اړوپته یې ونه لګېده او چې کوم په منځ منځ کې وو نو ځینې په منځ کې کارغانو او باشو او داسې نورو ټپوسانو هغې منځ کې خني خني کړو ټوکړي ټوکړي کړو چې چا شرک وکړو د اسمان د توحید نه راخلاص شو او منجوران په لار کې خني خني کی او که څوک د منجورانو نه بچ شي نو هغه د دوزخ کندې تارتاو شي او تهوی به الریح فی مکان سحیق سیلی یو ستون د سیلی یو جوړې کندې تارتاو کي د دوزخ کندې ته نو شرک هغه انتهایی قبیح څیز و د هغې نه هر چا نفرت کو خو شیطان ما مخکې ووي چې قابل جرنیل دی ډېر هوښیار دی شرک کې د شرک په عنوان خلکو ته پیش نه کو که دا ویلی وی چې دا شرک دی او زه د دې له دعوت ورکوم او دا وکوي هر چا ورپسې ګټې راغستې خدای دې غر که الله یې تباه کړه موږ باندې دې جنت نه دی سودو دا موږ غر کوي او تباه کوي نه شرک کې د شرک په عنوان پیش نه کو شرک یې پیش که د اولیاو د تعظیم په نوم باندې د اولیاو د محبت په نوم باندې وی وګوره زمونږ د اولیاو سره مینه ده د اولیاو سره څه ده مینه ده او د اولیاو تعظیم مونږ کوو هلته قبر له لاړ شو قبر جارو کو قبر صفا کو او په هغې باندې ډیوې کیدو جنډه پې د پاسه کیدو او دا نوي خلک چې راوتي دي که دا پنجپیریان دي او کاره بلا ده دا خو د اولیاو ګستاخان دي نه قبر مني نه جنډه مني او نه ډیوه مني اوس یو طرف ته ګوره او بل طرف ته ګوره شیطان په کومې طریقې سره کار وکړو اوس هغه ته وایه د دې نه رالرې شه هغه وایي ته د اولیاو ګستاخ یې شرک یې ورته پیش که د اولیاو د محبت په نوم باندې که ته ورته ووایې وی په دې باندې چې دا جنډې ولاړې دي نو دا جنډې پرې راختلي دي که دا پې تا وکړلي دي دا پرې راختلي نه دي تېر ته لرې که خدای شته که په یو قبر جنډۍ وی په دې چې دا ډیوې پرتې دي نو ډیوې پې تا ایښي دي که نه دا پې د اسمان نه راغورځېدلي دي نو دا شیطان په داسې طریقه باندې کار وکړي نو چې کله ورته عالم بیان وکړي چې ذمه دار د هر یو څه څوک دی الله دی او دا ټولې روانې کله یو زیارت له روانې کله بل زیارت له روانې او وایي چې دا د تبي ذمه دار دی دا د ټوخي ذمه دار دی او دا د اولاد ذمه دار دی دا مه کوه ځکه قرآن کریم کې الله رب العزت وایي ان الذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر ان الذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر شیخ الشیوخ مولانا حسین علی نور الله برقده با د آیات دی وجیبه تفسیر کو او وی دی آیات کې الله رب العزت وی ان الذین تدعون من دونه یقینا آغا بختور آغا نیکان آغا پیران ان الذین تدعون عالمان پی پویگی دا وانون جمع دا دا عقلمندو لرازی دا بوتانو و توتانو تنوی
نو ان الذين تدعون من دونه یقینا هاغه بزرگان هاغه پیغمبران هاغه اولیاء چې تاسو را مدد کوي تدعونه چې تدعونهم چې تاسو را مدد کوي بيد الله نه ما یملکون من قطمیر الله وی دی وسن لري ما یملکون معمولی ترم وسن لري من قطمیر دا کجوري دا ډوکی د پاسه چې کمان هراي پرده ده نو داغي پردي وسیم نشتره دا کجوري دا ډوکی هم چې تلیدلې کنه داغي د پاسه او نراي پردي سړې په غاخونو ډیرو نه چقینو پاتې کیږي پکې مجھے ډیرو چقه او سمر سره پاک کینو خو استاد ګناه نو نراي پردي په د پاسه نو هغه پردي الله وی مالکان ندي شیخ الشيوخ رحمه الله مولانا حسین علی نور الله مرقده داغه شخصیتو چې مولانا احمد علی لاهوری رحمه الله با په جلسه کې غله دعوت ورکو نو عالمانو وتوي ویتر دی باندو مولا له ولې دعوت ورکای دا خدا سي د باندو مولا دی او دلته دعوت ورکای دې دل سره راولي مولانا احمد علی لاهوری رحمه الله تعالی ورته فرمایل ویزان په خبرو پوي کوي دا نور عالمان دل راولم چې د امیانو اصلاح کی حسین علی دل راولم چې د مولیانو اصلاح کی د مولیانو اصلاح راولم او بل خبره ورته دا وکړه بھی حسین علی تو وہ شخصیت ہے کہ قرآن کے زیر زبر پیش سے مسئلہ توحید کو ثابت کرتا ہے بھی حسین علی خدا سی او سڑے دے چې د زور زیر د قرآن نه لا اله الا الله مسئله ثابت ہے هدا هر زید قرآن نه لا اله الا الله مسئله ثابت ہے نو هغه حسین علی رحمه الله تعالی فرمای وی قرآن یو عجیب مثال ویل دی چې هغه بزرگان او هغه غټان هغه عزتمن پیغمبران اولیاء کرام چې تاسو یې را مدد کوئ بيد الله رب العزت نه نو هغه مالکان دغه پردي نه دي وی دې څه مطلب وی قرآن یو زبردست بیان کړی او دا ویل دي چې کجورا په مثل د قبر ده او دا اډوکه چې ده نو دا په مثل د مړی باندې ده او دا پرده چې ده نو دا داسې ده لکه کفن دا داسې ده لکه کفن نو هغه بزرګان او غټان چې تاسو را مدد کوئ بيد الله نه نو هغه د خپل کفن مالکان نه دي د خپل کفن څه نه دي مالکان نه دي نو استاد نفع او د نقصان بس مالکان شي استاد فائدې او د نقصان بس مالکان شي او قرآن کریم وی من اضل ممن يدعو من دون الله من اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون قرآن کریم مسئلہ بالکل صاف بیان کړی دا اسیم پکې پری خود نه خو شیطان په جالونه اچي او شیطان جال ورغولي لکه میانو ته خلق جال ورغولي وي سو خو به کې راشي الله وی سوک تلوي گمراه او بدراه د هغه کس نه چې را مدد شوی بيد الله نه بل چاته غایبانه حاجاتو کې بل چاته را مدد شوی نو د دن لوی گمراه او لوی بدراه بل نشتره چې دا آیاتونه مسلمانانو واوریدل دا سه نورم ډیر آیاتونه دي زه خو ته لړ وامه دا سه لګ لګي واوریدل مسلمانانو وی وا چاو ته ذمہ دار ویل دي چا ویل دي چې بابا سدي ذمہ دار دی نه توبه غو خو ذمہ وار نه دي خو اصل کې خبره بل خبره دار چې زمونږ د پلیتی خلی زمونږ بس خدای دوا قبول کړي خو مونږ وایو چې په پاکو خلوی د خدای نه وغواړو نو مونږ دې اولیاء ته وایو او د یې چاته وایو مونږ ورته ذمہ وار دي ویلي خدای دې مونږ غر کې چې مونږ ته ذمہ دار وایو زمونږ خلی دې ماتې شي کله مو ته ذمہ دار ویلي دي خو مونږ دې ته وایو او د یې چاته وایو الله ته وایي کاکاجي وستم خبره صحیح نه بیا هم د قرآن نه خلاف تا کنه او بیا هم شرک ته څنګه اوله خبره دا نظریه د چا ده او د دې نظریه باره کې قرآن فتوا سره لګولې ده د دې هم ځان ساتل پکار دي قرآن کریم وایي
ابو جهل ابو لهب عتبه شیبه علیهم لعائن الله دا خلق چیو دی چی بوتانو تا لات بابا تا منات بابا تا عزا بای تا حبل بابا تا دی ترا مدد شویل نو د دی دا نظریه نه و چې دا ذمہواران دي د دی دا نظریه نه و چې دا سدي ذمہواران دي خدای نظریه دا و ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفاؤنا عند الله الله وی دای چې دی دا خلق چې دی کنه نو یعبدون دای متازی کوي دای طوافونه کوي د داسې قبرونو نه دای خزیق کولی او خزو ته ټیټیږي دای منخت کوي دا یعبدون ټکه خو ګور ډیر غټ ته دا غي د ټول عمر د سونو کالو شرک ته اشاره کړی دا خو نبی علیہ السلام وی انما اوتیتو جوامع الکلم مال را کړی شوی دی لاندې وګدي خبرې چې دی ډیر لاندې خو دین کې هیڅ شي وګدي که تفصیلی کوي نو سالم په یعبدون کې د ابو جهل د ټول عمر شرک پکې دان نه پروت دی په یعبدون کاغه خلیو کاغه د ټیټیدو کاغه د منختو دا ټول پکې پروت دی ويعبدون او دی تعظیم کوي خدای تعظیم دا الله نه علاوه داسې سيزونو لا چې لا ينفعهم ولا يضرهم چې فائدہ ورکړي دی لراو نه نقصان لري کول شي او نه ولا نقصان ور کول شي نه د ټکری ذمہ دار دی او نه د فائدې ذمہ دار دایم پاغه خلق رد کوم چې هغه وی کړي ول سم ځواني ول سم ور نه کما نو بیا برا لغواو چکی کټ پرا باندې واړی او موږ له په خوب کې راځي الله وی لا ينفعهم ولا يضرهم نه د نفع مالکان دي او نه د نقصان مالکان دي هیڅ شي مالکان نه دي او نظریه صدا ويقولون بخلی باندې وی هؤلاء شفاؤنا عند الله دا زمون سفارشیان دي د الله دربار کې سفارشیان دي منګه دی توایو او دی چاته وی الله ته وی دا د ابو جهل عقیده ویلې و او قران کریم وی رد پکې نو په کوم انداز پکې قل ورته وای دا خلق په دې پویا کام اتنبئونه بما لا يعلم في السماوات والارض آیاتاسو الله خبروي په داسې یو سفارشي باندې چې داسې یو سفارشي دی چې پس مګه کې دی یا په اسمان کې دی والله ته معلوم نه دی چې به خبره ده تاسو الله له مشورې ورکوي چې دا ستاسو سفارشي دی خو ته معلومه نه دی کدا د الله سفارشي وي نو قران مې ویلو کنه چې پلان کې د الله سفارشي دی د بیا وایي خو قران خدا نه دی ویلي دیو معنا شیخ سید پنځپیر مقدس الله علی کی یا تنبئونه بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض آیتاسو خبروی الله لرا پداسی وجد پانی چغا جت الله تنه معلوم او ستاسو دا سفارشی الله تخی ستاسو دا سفارشی الله تخی چې تاسو الله توای الله سمای وجد ته خطا تنه معلوم او دی بابا ته معلوم نه نو د تغوکی د تاته او درخواست پیش کی تی او معنا وداس کې سالما زکه خو چلاسی بابا وای تو اندر رنج یا بابا بگوئی وذالک عندنا امر عجیب تب تکلیف کی داوازونه شروع کړل چې وا بابا پنی کایشي وذالک عندنا امر عجیب او دا خو زمون په دین کې اور ډیر ناشنا کار دی ولی ناشنا کار دی خدا گفتاند منجومن قریبم و بابا لم یقل انی قریب الله خو ویلی چې زنیز دیم زمانه غواړه خو بابا کم ځای ویلی دی چې زنیز دی یما ته چې دې ځای نواز کوي ځوان پنه کایشي یا مړنی پنه کایشي نو هغه سره کم ټلیفون دی او کم موبایل له او بیا سره نمبر د لوی ځوان شته او کنه د لوی ځوان نمبر کې ملاوي نو ول بمړیږي بیا به ملاوي اس خیرات ته سو داسې ټلیفون لا چانه نه ایجاد کړي چې هغه چې کمنو په قبر کې خلکو سره خبرې کوي کشته چې کوي نو خیر د مونږ ته وای دا څه خبره ده خدا سي موبایل لا چا ایجاد کړي
نه دی مولا وی زه ولې ایجاد کوم عجیبه مولا وی زه وله څه کوم ایجاد کوم وی ځکه چې دا په قبرونو کې چې پراته دي نو دا اوري دا وی په قبرونو کې چې پراته دي نو دا څه دي اوري نو چې دی اوري نو الله ته پیش کوله هم شي بیا خو پښتانه وی متل خو بل شانتیم نه خو تاسو ته هغه بل رایت شي زه به آسان متوکم وی یو ګیره ورکړو بل د مونډه سکړه وی استلا ورته یاد شو کنه نو پښتانه خو معمولی مونته کې ځای ګوري نور په خپل کار کوي تو تنور کې ډوډۍ څه کوي پورې کوي نو نیمه خبره ته مولا وکړو نو نیمه د پورا کړه مولا ورته وی دا اوري نو هغه چې اوري نو بیا پیش کول هم شي خدای ته ښه بیا به خدای ته څه کولی شي قرآن زبردست کتاب دی د شیطان ته د شرک دا لارې بندوي داسې نو قرآن پې راتاو شو وی انک لا تسمع الموتى انک لا تسمع الموتى ومحبوبا تو ګورې مړو ته اورولې نشي مولاوي دلته د الموتى نه مراد کافر دي ګورئ دینه مراد د مړو نه مراد څه دي کافران دي او د مړو نه مراد مړي نه دي قرآن وی ښه وما انت بمسمع من في القبور نو نه ته معمولی غونتی اورونکي هم بمسمعين دی باندې عالمان پوهیږي ما انت بمسمع نه ته معمولی غونته کې اورونکي هغه چاته چې قبرونو کې پراته دي قبرونو کې پراته دي وی پیغمبر ته وی تی وتا اورولې نشي نو یاو کنه وی دی کې نفي د اسماع ده نفي د سماع سبحان الله یا ګیړې نو تاسو سوکړل قرآن سره نو د بلې غاړې پې راتاو شو مولا سي وی ګوره دا خو وی چې تی اورولې نشي کنه په خپله خو اوري خو تی نشي اورولې تی وی نشي اورولې قرآن زبردست کتاب دی کنه نه پرېږدي وی ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم بكثير بلي كان تاسو را بلي دیلرا نو لا يسمعوا دعاءكم ستاسو را بللړو اورينا ستاسو را بللړو اورينا او قرآن وی وهم عن دعائهم غافلون وهم دانکان بندیان عن دعائهم درا بللو دی خلقنا غافلون بالکل نا خبر دیڑو پتا ورتا نشتره بالکل اڑو پتا ورتا نشتره اغی دینا خبرم نوی ناوری مولا دا بل طرف نراتا اصل کی جی دا مڑی ندی جواندی دی کنا مڑی ناوری صحیح خبر دا خدا قبرونو کی چپراتی دین دا مڑی ندی رسدی ان الاولیاء لا يموتون بل ينتقلون من دار الى دارنا اولیاء باندې خو مرګ ناراضي دی خو بل د یو دار نه بل دار ته شي منتقل شي قرآن زبردست کتاب دی وی اموات غیر احیاء وما يشعرون ایانا یبعثون قرآن کریم وی اموات مړوي بالکل مړوي یاره دا څه خبره ده ټیک ده مړو مطلب دا دی خو روح ورته بیا را واپس شوی دی روح ورته بیا څه شوی دی نو مړه شوي وو خو روح ورته بیا څه شو را واپس شو الله وی غیر احیاء جوان پکې بالکل د دنیا جوان پکې نشتا د دنیا جوان پکې بالکل نشته یاره چې خدای یې پوهه کوي نو بس زمونږ دا حال ورته الله چېرته څه طریقې سره څه کي ورسوي وی وما یشعرون ایانا یبعثون
هغوی د خپل ځان نه نه دي خبر نو د بهر زندګۍ نه به څه خبر شي هغوی د ځان نه نه دي خبر نو د دنیا د حال نه به خبره او که فقه حنفي دې راواغسته توبه فقه حنفي خو زبردست د قرآن تشریح ده او داسې طریقې سره چې کمدنو د شرک دا لارې بندوي چې حریان فقه حنفي وي من يعتقد یا من قال ان ارواح المشائخ حاضرة تعلم دا ټکي ورپسې ووایه یاره څه کوم پس نشم ویلی نشم خو کنز لیکلی دی بحر الرایق لیکلی دی نو مونږ خو هغې همره زور شته دی نه وی من قاله چا چې دا خبره وکړه چې ان ارواح المشایخ حاضره چې د بزرګانو روحونه حاضر دي او ګرځي راګرځي او بیا پوهېږي هم په حالاتو باندې د خلکو حاجاتو ته معلوم دي نو یکفر دا سړی کاف فی او ریشو کاف زرکه پی زرپی ریدو پی خرونو او کافرو دا سړی وی د ایمان نه بالکل پاک شو دا زمونږ د فقه مسله درونو څومره خطرناکه خبره ده او شیطان څومره طریقې سره ښایسته کړې ده د اولیاو تعظیم د اولیاو څه شی تعظیم دا د شیطان کار دی چې شیطان بدرنګه څیز په یو ښکلي صورت کې څه کي پیش کی خو د قرآن دا قانون دی چې من الدین کشف العیب عن کل کاذب وعن کل بدعی اتی بالمصائب قرآن مجید تینا بالکل پردہ لري کوي بالکل پاک ساکت ذکر کوي او لوی ځوان وی والله لو نادیت لقد اسمعت لو نادیت حیا لقد اسمعت لو نادیت حیا ولكن لا حیات لمن تنادی بی قسم دې کړي داسې چاته ورولوي چای کی ژوند وینو اوریدلی وی ولكن لا حیات لمن تنادی ته چې چاته را مدد شوی نو پاکی ژوند نشته نو څه پکې نشته ژوند پکې نشته ولو نارا نفخت بها اضاءت ولو نارا نفخت بها اضاءت او کچرته ور کې دی پوکی والے وینو بلکړې ولې ولكن انت تنفخ في الرماد خو ته خو یرو کې پوکی وای کنه ته یرو کې پوکی وای نو دا خبره ده چې شیطان رونو دا تعلقات د الله رب العزت د لا اله الا الله تعلق دا په مختلفو طریقو سره کوي خرابوي خو د قرآن نه وزن خبرای او د قرآن والو عالمانو سره بکینی اسنا چې دا شرک چرته په ګلګت راتاو نشي پس راتاو نشي په ګلګت راتاو نشي سړی پوزه ته مچ تلو نو ډیر شون را شون کو نه راوته نو سایزان تراخ کو او په دې خلی باندې راتو کو یو کې چې په ګلګت راتاو دا شیطان رونو دا کار کوي د کله کله په ګلګت سکیږي راتاویږي نو خبردار د قرآن نزان خبرول په کار درونو چې شیطان چرته په ګلګت راتاو نشي او دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلی دي اشرکو اخفا من دبیب النمل شرک چې ده کنه دا په مسلمانانو کې داسې تولن کوي کنه داسې په دمه دمه پکې ځي لکه د میږي دا تولن دي په دې څوک پوهېږي چې میږی ګرځي څوک پوهېږي نه دا شرک په مسلمانانو کې په داسې طریقه رادن نه کېږي کله په اعتقادیاتو کې کله په افعالو کې په داسې طریقه رادن نشي وی جارو چې کمدنو مو موالک کراچۍ تلار تور پسې جارو وی جارو مشینو شیطان د کوم ځای نه راتاو داسې راتاو شي کله چې کمدنو کارغه دغه ول وجوړ میلمان را روان دي سپیرو لشه کارغه د سپیرو وی دا شرک کله په یو طرف راځي کله په بل طرف راځي رونو د دې لپاره تعلیم د قرآن ضروري دی دق رنګي شرک د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم تعلق دی محمد رسول الله او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام منصب قرآن خودل دی لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه الله وی زماره په خپل خدای توب باندې قسمی لقد زمانه په خپل خدای توب باندې قسمی لکم فی رسول الله اسوة حسنه چې تاسو له نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ژوند کې یو بهتر نمونه ده
انتهایی خیسته نمونه درله د نبی علیه الصلاة والسلام په ژوند کې او قرآن کریم وی ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا چې څه پیغمبر درکوي نو هغه واخلئ نو چې څه پیغمبر درته وي چې مې کوئ نو هغه به نه کوئ او قرآن کریم وی فاتبعوه لعلکم تهتدون د دې پیغمبر په قدم قدم کېږدئ نو تاسو به کامیاب شئ او دې قرآن کریم وی لا تقدموا بین یدی الله ورسوله ته الله او د پیغمبر نه مخکې کېږي چې څوک د پلار نه مخکې کېږي هغه ته خلک مشروط نه وایي نو قرآن وی د الله او د پیغمبر نه مشروطان کېږي اوسو مسلمان هغه ته دا خبر وکړي چې دا کار د پیغمبر نه مشري ده دا کار چې دی دا د پیغمبر نه څه ده مشري ده او دې کې ته د پیغمبر نه مشروط کېږي دا کار بالکل بالکل او که شیطان ورته دا ویلی چې دا د پیغمبر نه مشر کېدل او دا کار وکړه د پیغمبر نه به مشروط شي د بوله سپلای راغستی دا خوله د لهم ستا په داسې حکم ته ما پسې راغلی او ما ته چې کوم دی نو دا خبرې کوي منلی شیطان د هغې دپاره ښکلی جال جوړ جال څه کو جوړ کو شیطان مجالس الابرار لیکلی دي وی شیطان خپل اولاد بال بچ ټوله کمیټي چې کومه ده دا راجمع کړه ګول بیس کانفرنس یې وکړو او په هغې کې مشورې اخیستلې وی څنګه چللی نو شیطان ورته وی دا بني آدم نه دی دا بني آدم چې دی نو دی ما په ګناهونو وله ملا ماته کړه خو ده ماله په استغفار ملا ماته کړه زه دی د ټوله ورځ کې ګناهونو باندې اخته کم دی ماښام الله ته وجاړي الله ماته ګناهونه معاف کړه وی بس الله ورته وایي چې زه معاف کړم ګناهونه مې درته څه کړل نو زما د ټولې ورځې محنت هغه ضایع شي ختم روړه لاړ شي ما له املا په دې استغفار کې ماته کړه وی ما یو ذهن ته یو سوچ راغی ما خو مخکې نه ویلي چې دا قابل جرنیل دی که نه وی زما ذهن ته یو سوچ راغی چې دی له داسې یو ګناه راوباسمه چې دی ته توبه نه وباسي داسې یو ګناه ورته څه کومه راوباسم چې دی ته څه نه وباسي توبه نه وباسي کشرانو ورته وی هغه به لا څوم ګناه چې دی ته څه نه وباسي توبه نه وباسي وی دا به څوم ګناه چې دی ته څه نه وباسي توبه نه وباسي وی دا به داسې څیز وي که نه چې شکل به د دین یو وي به ګمراهي څنګه شکل به وي د چای د دیني او یي به ګمراهي وی داسې یو ګناه والا راوباسم چې ظاهر کې به څه ښکاري دین ښکاري او یي به بېدیني نو د دین نه څوک توبه وباسي د دین نه خو څوک توبه نه وباسي نو زه ورله وایي داسې یو ګناه راوباسم داسې یو ګناه والا راوباسم چې یي به شکل کې به د دین کاري او یي به هغه څه شي بېدیني نو هغه ګناهونه والا راویستل په غمونو کې هغې ته چې کمدنو بدعات وي او په خادو کې ورته رسمونه وي خادو کې ورته څه وي رسمونه نو دی چې کمدنو راویستل نو چې ورته ووایي هلکه دا څه کوي ولې وایي دا بد کار دی زر سړي له خوله کې دا ورکړي ولې دا بد کار دی که ته ورته ووایې چې کټ پروتي کټ سي د مړي پروتي او خیرات کول ناروا دي د درېیمې ورځې پورې کول دا ناروا دي جمعې شپه کول څه دي ناروا دي څلوېښتي کول ناروا دي کال شپه کول ناروا دي نو یې ښه دی وي خیراتونه نه مني زموږ کلي کې یو سړی ما ته وی تاسو هم ګوره لوی لالیانې ښه وی تاسو د امیانو سره چل کوو خو دې در باندې په بله غاړه راتاو شو ما څنګه وی ستاسو خیال دا و چې تاسو ورته وی 3 شپې مه کوئ جمعې مه کوئ او څلوېښتی مه کوئ ستاسو مطلب دا و چې هر ورځ یې کوئ چې دا خیراتونه څه شي ډېر شي نو هغې د لیو زامنو بلکل بس کړل پنجپیري وي په ړومبې دریو کې مه کوه په جمعه مه کوه په څلوېښتی مه کوه او کال شپی مه کوه نور چې کله کوې نو خیرات کوه نو وروره چې دغه څلورو ورځو کې قایل نو هغه د خیرات منونکی و چې ټول کال یې مننو خلکو یې پنجپیرۍ خیرات نو هسې انصاف په تاسو خیرات پنجپیرۍ مني که دا بلې مني پنجپیرۍ خیرات مني پنجپیري وي هر ورځ یې کوئ
هر وخت یې کوئ جمعې شپې ته سله صبرونه کوئ او څلوېښتۍ ته کله سله صبر کوئ کال شپې ته سله صبر کوئ دا ولې خاص کوئ د جمعې شپه خاص کول پیغمبر علیه السلام وایي دا مه خاص کوئ څلوېښتۍ کول دا د هندوانو رسم هغوی به څلوېښتۍ کولې د یهودیانو رسم هغوی به څلوېښتۍ کولې برسۍ مناول چې دي نو دا د هندوانو رسم برسۍ پېژنئ که نه کلیزې مناول دا د هغوی رسم نو هغوی وي دا رسم مه کوئ نور چې د دې نه علاوه په کومه رس خوښوئ ستاسو نو په صحیح طریقې سره څه وکړئ خیرات وکړئ چې مال مو لګي او په ځای مو لګي نو دا پنځپیرې په دې امي خپه وغوري په دې امي څو خپه چې د ده مال بې ځایه لګي نو چې مال یې بې ځایه چې دا ولګي و په دې ولا الله څه ورکړي